ایو شاعر یای بیکوره شي چې څوک په بېدارکو پسې ګرځي بیکوره شي چې څوک په بېدارکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي شاعر یای چې زما د قوم د بدبختۍ به درته څه وایمه زما د قوم د بدبختۍ به درته څه وایمه چې شوکره ظلمه کېږي په توپکو پسې ګرځي د زرکو د کوترو ښکار د نورو مشغله شوه د زرکو د کوترو ښکار د نورو مشغله شه زما د غرونو باز په توتخرکو پسې ګرځي ټولو ته اسلامي طریقې سره سلام پیش کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شکریا تاسو سره ټول یاد کوم چې تاسو سره غلی وو خو که خیال مې وار چې زه دلته راغلی وم سوال به دې موږ تاسو نستی یو خو ما دویم او دریم مزل بوی دغې علاقې ته خو زه تاسو سره ټولو نه یو یوه پوښتنه کوم که چیرې دې خبرې کې زه تورغوجینه یم او زه رښتیوالی نه لرم نو تاسو حق لرو چې په ما باندې لعنت وایو او که دې خبرې کې زه بیا رښتیونکی یم نو زه بیا حکومت ته یم دلته ناست کوم بریګیډیر د اخته یم ما باندې پاس کوم ناست پی اخته یم امنه خو باته خدای را کړی نه دی چې په دغې علاقې کې تعلیم شته په دغې علاقې کې صحت شته په دغې علاقې کې روډ شته په دغې علاقې کې ما ته د پټرول ډیزلو راتګ اجازت شته په دې علاقې کې مو دوایي وړی شو په دې علاقې ته زه خپل فصل دپاره سره راوړی شو نو دغې علاقې کې حکومت بیا ما ته راکوي چې شی په دغې علاقې کې ته خپلو بچیو دپاره چت لرې نه څه کله زه حکومت ته صحت نه لرم څه کله زه روډ نه لرم څه کله زه بچي دپاره تعلیم نه لرم څه کله زه د مریض دپاره دوایي نه شم راوړی او څه کله زه خپل ټکټر ته پټرول او ډیزل نه شم راوړی او څه کله زه خپل بچي ته چت نه لرم نو زه بیا دا یم چې د ما حکومت ما دپاره خیر کولی چې شي حکومت بیا ما دپاره نور کولی چې شي چې دا د دې حکومت ذمهواره جوړېږي خو واجه خو دا هم کېدلی شي چې ما ته هم همیشه دپاره د خپل حق غوښتنې دپاره څه ټولنه هم نه دي کړي کوم شی چې حکومت سره تړلی وي کوم شی چې مشر سره تړلی وي هغه سمون نه خوري په دې علاقې کې ایمو ته څومره علاقه ړنګه دی دې خبرې څه نه کوه زه داسې یم تاسو ټولو ته لکه کومو مشرانو خبره وکړله چې د ما دغو ړنګو کورونو نه کرنل حنیف صاحب نه ونیسه چې هغه ما ته بله ورځې پټوانې رسولې دي دغې علاقې چې دا وخت یې ته علاقه ړنګه دی که چونکې نه منې بیا ورته که کرنل عبدالله صاحب چې د دې سروې مشر دی هغه ما ته چې تا کورونو لیکلی تا حق دی او دا که کوم پټو ویډیو ته زه غواړو دا د هغه وخت خبره دی چې کوم وخت کې تازه سروې شوې وه چې هغه ټایم کې ضروري وه چې دا زه پټو ویډیو وغواړم چې داسې نه چې د چا روغ کورونه وکې راشي اوس خو سروې مخکیني شوه 5 کاله بعد اوس خو یو سړی هېڅ کله سروې دپاره په خپل موبایل کې پټونه شي ګرځول هغه علاقه چې هغه بجلي نه لري حکومت ته بصیر صاحب هغه علاقه چې هغه کې بجلي نشته دی هغه علاقه چې هغه کې د موبایل سیګنل کار نه کوي دا خلک پټو په چی شي وباسي کوم ټایم کې چې تا پلټیکلي سروې کوله تا په خپله ولې پټواله وبستلې دغو خلکو کورونو ړنګو څه نه دي ما نه غواړئ ایمو خبره دا ونه وي چې صرف په سادې کې به تیته شوي په پېښور کې به هم خلکو ته شوي په سپران منسټر کې به هم خلکو ته رسېدلي ایمو سینیټر ته به هم رسېدلي خو ایمو خبره چې زور نه خلي هغه واجه صرف دا دی چې ما خپل اواز صرف سادې پرې محدود ساتلی دی و تاسو ټولو ته زه دا یم کوم سړی چې حق غواړي او کوم سړی چې خپله خبره نه راکوي
زه دغته نر یم، زه دغته پښتون یم، دغته تکړه یم. کوم مشر، کوم ځوان، کوم ملا، کوم استاد څه غلطه یو صحیح نشیله. دا په ما په نظر کې که ځوان یا باوړه دی او که مشر یا که افسر بیا ما ته ژوند یو خدای راکړی دی او یو خدای دې رانه خلي. ما ته پرورش مور و پلار راکړی دی او دا د هغه حق دی. ما نه خپل حق د علاقې حق اذان هم روان دی خو مفي غواړم ته د اذان ځای په راشي او بل څه زموږ علاقې کې چوک هم د خلکو دپاره یا د علاقې دپاره خبرې کوي نه بېګا هم پړشینور کې دی لوی سر عبدالخالق الیکشن ته ودرېږي چونکې یې چې په ټول ملکانه زده کوي تاسو ته زه یم خو همدغه ځای کې یم چې زه یې د داسې سړي ځوان یم چې هغه نن هم واڅرئ ټولې تندی واوري. زه د الیکشن دپاره یا که د دغو خلکو سره دروغو د دغه دپاره لګیا یم نو دا مو خدای کسي خو د ما هغه مشر ما دپاره ښه نه لګېږي چې د ما علاقې خبره د حق و دا ما دپاره بل رنګ ورکوي. الیکشن کار د چا دی؟ هغه منیر احمد خان غتې سړي کار دی، د رشید سنیټر غتې کار دی، بابای کورم غتې سړي کار دی چې هغه دجال غتې روپۍ تقسیمولی شي، د منیر ورګوزي غتې سړي کار دی چې هغه ټسپرمن لرلی شي چې د هغه خلکو ضمیر خیستلی شي. الیکشن کار د هغه سړي وي چې هغه دروغ یلی شي د خوانډې پورې حق وړلی شي او الیکشن کار د هغه سړي وي چې هغه دجال غتې خلکو ته او غریب خلکو ته د دروغو جنتونه خیلی شي. ما غتې سړی نشي کولی چې هغه وږه برداشت کولی شي خو د بل حق نشي خوړلی. ما غتې سړی نشي کولی او دا هم د خلکو ته یم چې ما چې ته د ملکانې خبرې نه دي زده او نه به یې چې کله داسې زده کوم چې هغه سره انسانیت او خلکو ته ترقي نه رسېږي. او نن چې د کومه خبره د مو دی نه زه څمکني ته اده یم، زیموش ته اده یم، الشیرزي ته اده یم او تاسو سره مشورې ته راغلی یم چې نقیب الله مسعود یکیو ځوانو چې مړ شولو او دې نه مخکې 300 کسان کس نور ویشتي وو خو چا یې پوښتنه نه کوله. خو چې کله د علاقې والا خلک راپاڅېدلو نن ته اوسه ټول پاکستان ټول پښتانه یې ویښ کړلو. که تاسو دلته غواړو چې دا ټولنې نه دا ټولنې نور د ما نه کېږي او نه دا مشران والا که نور ستړي کوم او نه والا که نور د پی وره ته ودرېږم نو والا که نور د پی دروازې ته ودرېږم په واجې دا دی چې هغه د ما علاقه لیدلې نه دی، هغه د ما علاقې ته دوره نشته دی، هغه ته د ما د بچیو احساس نشته دی. نو بیا چې چا کې احساس نه وي بیا هغه ته زه څه شه ودرېږم. نو تاسو ټول څه زه مشوره کوم چې پټان عبدالخالق وږه تېرولی شي تاسو په روډ باندې ساړه د شا برداشت کولی شم. لارې کې مو مشر ته خبره کوله چې زه تاسو پېښور ته تاسو یو چې په سادې کې احتجاج کوو نه احتجاج به وکړو خو د ما اواز ګورنر غوږونو ته چوک نه رسوي. احتجاج به وکړو خو د ما بېوسي خبره د حکومت نور ادارو ته نه رسېږي چې کوم هلته پراته دي. خو که زه احتجاج د ګورنر هاوس مخې ته وکړم چې هغې کې د دغې علاقې ځوانانې څمکنه زویموش الشیرزی وي بلکې زه د کور مې ټولو ته تورې بنګه شته زویموش ته چوچوک هم منګل زدران ټولو ته به مو دا اپیل کوو چې هغه مو سره د ګورنر هاوس مخې ته د مو د بچیو دپاره د مو د نسلونو دپاره مو سره کښېني چې د ګورنر مو یو ملاقات نه یې راخستی او په ګورنر مو یو دا کورونه ړنګ نه یې تصور کړي نو د ما راتګ نشته. نو که چېرې تاسې دې خبرې ته تیار وو که چېرې تاسې دې خبرې ته تیار وو چې د ما سکول نشته ایما هسپتال نشته روډ نشته ایما علاقې ته سره نشي راوړی ایما علاقې ته میډیسن نشي راوړلی ایما علاقې ته افسر دوره نشته دی د ما علاقې ته د پي راتګ نشته دی د ما علاقې ته د ایمنې د سنیټر راتګ نشته دی د 20 کالو نه. نو که بیا د دغو خبرو دپاره مو ته هلته د تاک ضرورت وي مو ته هلته د خلکو ضرورت وي نو تاسو آیا تېرېدای شو؟ او زه هم درته یقین دهاني درکوم
زموږ دا مزال به د الله په فضل سره رنګ راوړي په واجب دي چې موږ د خپلې کونډې بورو دپاره لګیا او تاسو ته هم یم چې نن ماښام نه دوه رکعته نفلونه شروع کوم چې خدای پاکه دا سترګې د ما نورې کلاو که ما د دغو خلکو د دغې علاقې د مشرانو د ځوانانو او د ملایانو دغې علاقې کې نور دي څه شی چې زه خپل بچي دپاره چاپ نه شو لرلی او د چاپ بچ کول هم د ما د حکومت کار و خو ته نن لاندې نن د تو هغه غوټ خلک چې هغه دفتر کې زه ورغلم چې منیره چې لږ رسنوځه دا د ما خبره دی ول چې زه ټلیفون کړم دا هغه خلک دي چې په زمزم اوبو ماته ولمبي او ما د خپل مور پلار وایي چې بچی شودې نه در بخ کړو و دا سپورټ که 257 وکړي قسم دی که بیا سپورټ کړم په واجې دي دي چې دوی د ما د علاقې د کونډې بورو وینې ښکلې دي خو تاسو به بیا دغه خلک رجسټ کوونه نو اوس ضروري دا دی چې اشخیل مندوخیل خپل که یای چې صادقي کې کینو نه د پی مخته کېناستا شو پی مخته کېناستلی شو خو ایمو آواز به صرف 50 روپۍ محدود دي دوه درې مشران به راولي پی به راشي چې زه مسله حل کوم بس خو که بیا یای چې نه پېښور ته تاګ دی چې زه ټوله دنیا ته یې وښیم او ټوله دنیا یې واکسي چې دا خلک سره دا ظلم شوی دی هم چا کړی دی او چې دا اوس سره ظلم کېږي دا څوک کوي نو که دې دپاره تیار و 17 تاریخ موږ ما ته ورکړی چې زما علاقې ته که سنجیدګي سره د والد ویلنګوډ که ودې نه لیدلو دغو غریبو خلکو سره موږ درته مخکې او تاسو سره پسې چې هلته کینو همدغه خیمې چې دې ما سره کړي چې بچیو کې کېنه همدا به د ګورنر مخې ته لګاو ته کېناوم ته بیا کسه چې دا پي دا پی ای دا نور دا د ما خبره واوري که نه واوري نو اوس تاسو دپاره لاس کې دی زه تیار څه شپې نه وای شپې ته چې ورځ نه وای ورځې ته امید دی چې د مو مسله به انشاءالله ورځ نه مخکې حل کېږي نو موږ ته دا حل راپستلی دی او تاسو مخې ته مو یخه دی که تاسو دا حل خوښي ان صحیح دی که تاسو دا حل نه یې خوښ ان صحیح دی مننه ژوندي اوسئ